نوم واجد علي دی دلته کې چې منشي پوسټ باندې چې تنګي سره نږدې قارون ډیره کې دا او زما پنځه شپږ کاله دلته کې چې وشو خو دلته کې چې دې ځای باندې مخکې نه بټۍ تېره شوې دلته کې موږ نوې جوړه کړې ده دا خو چې لاول موږ خاور راوړو بهر نه خاور راځي هغه واړو دلته کې په بلیډ ګاډي باندې میده کړو بیا ورغونډه کړو نو هغه بیا په پیپ باندې مزدوري اوبه کړي چې اوبه شي نو هغې نه بعد مکمل چې ښه ټیټ اوبه واخلي نو بیا ورځ د بعد په لوډر باندې چې دا ماشین ته اچول کېږي ماشین ته چې واچول شي میدان ته لاړه شي میدان ته چې لاړه شي هلته کې هر یو کس ته بیل بیل ماشین اوړي چې میدان ته یو کس ته بیل بیل ماشین واوړي نو هغه خپل لاس ته هغوی ته ولکي بار له اوبه ورکړي نو بیا هغوی ته خښته وباسي خښته تقریبا 2-3 ورځې بعد خو چې موسم ګرم دی چې نن کومه خښته وباسي نو هغه ورځ به بعد د تنور ته راځي خښته کې چې مین څیز خو چې خاوره ده او هغې سره چې د خښتو لپاره چې کوم مسانچه کې چې توپې کوي هغې دپاره چې شګه لګي شګه به دې لپاره چڼ کې چې چڼ شي بیا به هر یو کس ځان له په لاسګاډي باندې وړي او لږه لږه خټه هغې نه رخلي او توپه ترې جوړوي بیا سانچه کې چې بیا خښته وباسي چې اول نمبر خو کویله ده بیا ورپسې کباړ دی لرګی هم پکې لګي بعضې ځایونو کې لومبي کې چې اور سټارټ کوي که نه نو هغې کې لرګی لږ زیات لګي بیا وروسته لګي خو دومره مقدار سره نه لګي جي مخکې به خښته ډېره وته دا ګراني ده ډېره زیاته خښته باندې ډېره غټه سر پرې وتی مخکې چې به کم مقدار سره خښته وتله نو هغه رنګې حساب سره اوس خښته نه ځي تیارېږي خو 50,000 خو شه دغه رنګ خښته چې تیارېږي 45-50,000 او زی 15-16-20,000 پورې دي خښته کې چې 1 نمبر ده پسې 2 نمبر جالۍ چاپه کاله او کنکر 4-5 قسمه دي جی او 1 نمبر خښته چې 13,000 پورې خرڅېږي ورپسې چې کوم دویم ده 8,000 او کاله 7,000 او کنکر چې 9.5-10,000 پورې خرڅېږي مخکې چې به یو چکر باندې څومره کویله راتله چې د هغې پر ډبل په دې باندې اوس د دې ګرانۍ د وجې دا ډیزل ګران شو د دې وجې دا خرچه ډبل راځي مخکې به تقریبا 19-20 لاک روپۍ باندې چکر راته اوس د دې په ډبل 40 لاک پورې دي د کویلې خرچه راځي